سما پلپو کی و برکات سرو غرمو اخیست یم سوری دبان بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قرآن الكريم سورة البقرة داغي يو حصہ ختم شو داغي کیو اثبات التوحید اول سرنا تقریبا شرعیاتونو کی تمهید بیا داغي نصو اثبات التوحید ومختلفو عنوانات سره اوصول خطابنا من اسرائيل سرا خاصة دلیل نشده دویم حصہ شروع کی دا 176 آیات پوری پدې کې با اثبات د رسالت کوي. اول کې د دې پورې لا اله الا الله وزد دې نه تر 174 پورې محمد رسول الله شیخ مولانا شهید رحمت الله علیه هغه د سي په دې طریقه باندې ذکر کړی. دارنگی شیخ رستم بحثان کرام کی دارنگی زمون شیخ شاپور اٹول مفسرین رسی کرتے دے زین دویم حصہ پدی کی تقریبا دو یادنا شبهو جوابنا اولانه شبهه چې هغه واردېږي په واسطه باندې چې جبرئیل علیه السلام دا چې قرآن راوړي تا نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې قرآن کریم راوړونکی جبرئیل دی او دا زموږ دشمن دی. الله دغه جواب کې څوک چې د جبرئیل دشمني هغه د الله دشمن دی او جبرئیل علیه السلام پر خپل طرف نه دا وړي دا په اذن د الله باندې وړي. زم دا چې دا کتاب دا ورشتل کوونکی دا کتابونه چې دوی سره او په دې کې هدایت دی او زیری دی. دارنگی رسو بیانوی شبهی داغی جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین لیکلی چې هغه د یهودیو مدرسې ته تللی و هلته یې تپوس وکړ جبرئیل متعلق هغه وویل دی زموږ دشمن دی او دی خو عذابونه راولي په خلقو باندې خاوند د خسف دی خلق په ځمکې کې منډل دی دا چې کړی دی فرشته د عذاب دارنګې
میکائیل تپوس وکړو هغه تاریخ وی چې دا ښه دی هغه فرشتي دا خو د الله مخلوق دی او دا د ګناهونو نه پاکي او دیو د الله په عزت باندې حاصل کړي نو دې نه تقریبا 19 آیات دې کوم بیا چې تمهید دی اثبات رسالت او د شروع جوابونه قل من كان عدوا لجبريل سوق شي دشمن جبريل عليه السلام فإنه فسيقنا هغه نازل کړي فإنه فسيقنا نزله نازل کړي دی قرآن علی قلبك استغفر باندې من كان عدوا لجبريل دې جزاء پړه اسوق بھی دشمن جبريل فهو كافر در کافر دے او دے مستحق عذاب دے زکه چې جبريل چې د الله په اسمه راځي د قرآن اوري فإنه نزل على قلبك فيقينا على أن كره قرآن على قلبك مستقبل باندې روړې دې قرآن راستقبل باندې بإذن الله بحكم الله سره مصدقا تصدیق کوونکی لماذا هغه کتابونو بیان دي چې مخکې دي نه او د نو هدایت او بشرا او زیری دي مومنین د پاره مومنانو من كان عدوا لله الله یسوع چې دشمن د الله او دا نه دشمن د هغه فرشتوي د الله نو الله دا دشمن دی دا کافر دی ان کان عدوا لله سوچي دشمن دی الله او ملائکه او ملائکه دا او رسوله او رسولان دا رسولان دشمنی ملائکه دشمنی لکه وسم خلق وای جنون قرآن کافی دی الله کافی دی موږ چې سنت چې دا خلق د رسول په نوم نه کوي یا احادیث دې د ضرورت نشته ذالک الکتاب لا ریب فیه نو کله به یو شی تقریر کوو وسیله شي نو د رسول دشمن د حدیث دشمن د ملائکه دشمن د مسلمان نشي وجبريل عليه السلام وميكائيل او ميكائيل عليه السلام فإن الله مبشرا لا عدو دشمن للكافرين لكافرانو ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ويقينا لكل من لا تهدى آياتنا بينات واضحة وما يكفر بها كل كيف ذكر إلا الفاسقون مگر نافرمان او كلما عاهدوا عهدا نبذوه ایا هر وخت چې وکړي لوازه او كلما عاهدوا عهدا ایا هر وخت چې لوازه کړی لواز نبذوه وزيد غلا فريق منهم يعدل بنا فريقي ماتي وزيد يولد دين أبرسهم لا يؤمنون بل زيادة الإيمان نروي لا يؤمن ولما جاءهم رسول من عند الله أخرج جاء بكتاب زمن رسول من عند الله اتخذ الله مصدق اشتركهم جد مع العصر معهم شيء يسدي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وزو يعترض على كسانا جعل مشهور الكتاب كتاب الله كتاب الله وعزول مستشاقان خبرنا دغه خلق يهودا چې خبرې باندې پوښو چې دا پیغمبر دا کتاب دا حق نو خپل هغه کتاب کې کوم تورات هغه کې چې تحریفات هغه پټ هغه مستوى دا نن سبا مو چې دا مسله حق معلومه شي
او هغه یو ذلیل بنیادي هغه مسله پټي آیاتونو کی تعویلات کوي كأنهم لا يعلمون فيجرين به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين